رمضان دا خو یو ډیره لویه میاشت ده. دې دپاره خو بالکل چې تصور مو نشي چې زه د حرامو په لقمه یا په یو دانه یو په یو نوړی باندې به پشمنۍ به کوم یا به افطار به کوم. دې دپاره علماء کرام فرمایي چې رمضان المبارک کې خو اول د رزق حلال بندوبست او کچره رزق حلال تا سره نوي مشتبه مال وي حرام خو پرېږده چې شک وي ورکې چې یاره امیزش وي کیدای شي چېرته نه روپۍ تانې یوه پیسه ورکې غلطه راغلی وي او شامله شوي وي. علما فرمایي چې د دې مال هم په روژه کې استعمال مه کوه چې اسم نه وي قرضه واخله او په هغه قرضه باندې د یو میاشت خرچه وکړه د الله نه دعا کوه او د رمضان نه پس د هغه قرضې ادایګي وکړه د حلالو په ذریعې سره. رمضان به دې هم د قبولیت بشي او دا کوم عمل دې وکړلو د دې په برکت باندې الله به ستا د رزق سلسله به هم د حلالو نه روان کړي.